شي او حج کولی شي. حج اخراجات چتاولی شي. حج اخراجات نن سما 12-13 لاکھ روپے چې دومره سره نقدي تامان حج فرض دی، حج مکای او یو زنانه ده، د زنانه لپاره د حج د فرضیت لپاره محرم کېدل هم ضروری دي. یو زنانه د هغې سره 12-13 لاکھ روپۍ په هغې باندې حج فرض نه دی. په هغې باندې په هغه صورت کې حج فرض کېږي چې دې زنانه سره بل یو سړی هم تیاري د خپل کور نه خاوند یا زوی یا ماما یا تره یا پلار دغه شان چې هغه به سره حج لدی شي، نو بیا په دې باندې حج کول فرض دی. زمون خلق مال جمع کول کې خو برادری مال دولت ډیر زیات جمع کوي لیکن حج نه ادا کوي. حج نه زی بس دیو چې دا اسلام دا مسکولی او دا روجی خودلی باقی چې کم دین حج پکې نشته. نه، دا حج د اسلام بنیادی ارکانو کی یو غټ اہم رکن دی. تعالی الله پاک مال دولت را کړلې، وسعت را کړلې، استطاعت را کړلې، تب حج ادا کوي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چاله الله مال دولت ورکړي او بیا هم د حج نه ادا کوي، نو په هغه صورت کې بدا سره که يهودي مړ کیږي زما پروا نشته، که نصراني مړ کیږي زما پروا نشته، مړ دي شي. پیغمبر علیہ السلام په خپل امت باندې څومره خفه کی، خپل امت ته اسلام دعوت ته پاره ساره ماخام با پیغمبر علیہ السلام پریشان، سار به دعوت ورکو، ماخام به دعوت ورکو، بس هر چاته به دعوت ورکو، کچا بخل غنل حالت به دعوت ورکو، کچا بد غنل دعوت ورکو. خپل امت دومره فکر بو ذره ذره، لیکن دا چې کوم یو سره مسلمان یو مال دولت و سری او بیام چې کوم دی حج نه ادا کوي، پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ یہودی مړ کی کہ نصرانی مړ کی، مطلب کہ کافر مړ کی مړ دي زپ سفروانه کو دومره غر سزا او جرم ده. دا حج کول پتا مانی په زندګۍ کې یو ځل فرض، بیا غیر نه علاوه چې تکي تعالی الله مال لا کړی دی نو بالکل تکواله شي، لیکن فرضیت ادا شدا نفل بالکل کوا. ډېر خلک دا شان دي چې هغه حج بدل کوي. حج بدل مثال په تور باندې یو سره دی او هغه سره پیسې شته لیکن هغه دی جسم نه معذور دی، حج ادا کول لتلې نشي، نو دوی چاله پیسې ورکړي چې انا زمانه طرف نه حج وکا. دا حج بدل بالکل شته، حج بدل کی لیکن د حج بدل د لپاره شرایط دي. اول شرط دا دی چې کم سره حج بدل کوي دی سره په پکار د چې مخ کې خپل حج کړي، خپل فرض حج ادا کړي، بیا ته چې ولا پیسې ورکړي استاد ته خپل حج کوي خو صحیح ده. چې چا مخ کې خپل حج نه کړي او ټول پیسې ورکړي نو حج بدل نشي کولای. دا خپل حج به ادا شي لیکن حج بدل نه کیږي. بدی بدل نه هغه چا لپاره کیږي هغه څوک کولی شي چې کوم سړي خپل کړي بیا دې بل بدل لا ګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیت الله طواف کو نو هغه ته یو سړیو او په خپل ځای باندې وی لبیک لبیک دا الفاظ وی او بیا وسره دا وی چې زه چې کم دې د حاضر شه ما شبرما طرفنا لبیک لبیک عن شبرما عن شبرما، زه حاضرم زه حاضرم د شبرما طرفنا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا شبرما څوک دی؟ هغه ورته شبرما یو سړی دی هغه باندې حج فرض دی لیکن حج نشي ادا کوله. دا هغه په وجه باندې زه راغلی مو دغه طرف نه حج ادا کو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل مخکې خپل حج ادا کا بیا هغه نه بعد چې کوم دی شبرما طرف نه حج ادا کوا طواف کو. نو مخکې به خپل حج ادا کوي بیا هغه نه بعد به بدل کوي، چې خپل دی نه ادا کوي دی بل بدل نشي ادا کوي. او دا یو ځل حج پتا باندې فرض دی، باقی چې کوم دین استاد استطاعت او توفیق هي ورشه حج وکړه. عمره چې کوم دا اغم دی حج یو قسم دی، دی عمره ته ویل کېږي حج اصغر، حج ته ویل کېږي حج اکبر.
دا دواړه حج دی لیکن دا چې حج اکبر چې کوم دی دا غټ اختر کی چکی دا فرض دی او دا عمره چې کوم دا د هغه یو قسم دی لیکن دا فرض نه نه تاسو سره دومره پیسې شته چې ته عمره کولای شي او د حج پیسې خو 12-13 لک روپۍ دي ته چې عمره کوي نو بس 2.5 لک روپۍ باندې ستا عمره کیږي تاسو سره دومره 12-13 لک نه برابرېږي حج نشي کولای نو عمره لورش عمره ادا کړه عمره چې ادا کی هغه ته ورشي او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زیارت په مو کې بیت الله بوینی او دا یو مسلمان دی پارا ضروری ده چې یو مسلمان عمره کم از کم ادا وکړي او بیا تعالی الله پاک څنګه توفیق راکړي نو عمره کوا بیا دا عمره چې کوم دا اول ځل په یو ژوندۍ کې یو ځل په تامه واجب یا سنت دي او هغه نه بعد چې تا ادا کړي نو دا نفل ته کوا لیکن ستا چې خوراک سکا کې تنظیم نه او ته چې کوم دي خلکو نه پیسې قرضې عمره رضی د دې عمره څه فائدہ نشته او ډېر خلک دا شرم دي چې هغه مال دولت ځان سره جمع کړي نه حج ادا کوي نه عمره ادا کوي دام زیاتې خاص کر زمون پښتانه په صدقه کې شاته دي زمون پښتانه په زکات کې شاته دي زمون پښتانه د خلکو سره تعاون کولو کې شاته دي ها مل مستیا کې مخ کې کمن ملما پر راغې هغه باندې 20000 روپے خرچ کوي لیکن کدی الله دی نار دی پاره تور توا چې یا 100 روپے خرچ نه کوي او دا نور خلک چې کم دي د دې په برکت باندې پر پاکستان کې او پر پوره دنیا کې د مدرسې چریږي دا خلک چې تمه کته شي سلام وسلو کې او ورته وټکې دی به کوم راوځي او په لاس کې به چي وي چي بس کې تا ته ودانه وي چې ته چي وسو کوم نه راوځي لیکن دا به هغه سره چې د مدرسې لا پمیاس کې लाख روپے او 9 लाख 2 लाख 3 लाख 50,000 او چې څنګه توفیق کیږي ور کوي د الله د رضا لپاره په څوک خبرې کیږي او موږ پښتانه ته بل فرض دی الله پنان کې پیسې ورکو نو دومره چغي روړي خو خري چې سوا ټول مخلوقات خبر کړي او موږ ورته چې کم دی نو بس دا بیا هغه خاص بیانون کی دعا جی سے سچ الله لکه حج ادا کړ هر ادا کړل الله دې قبول کو ساجي ورته چلا بس ختمه شو خبره دا بیا د ممنون کیدو چې دا حاجی سے دا بیا سره حاجی سے یو سره هغه چې کم دینو مزبکو حج له خنو تره چا ورته یو حاجی هغه ورته الکستان سره هغه مز سے هغه یا منسم نوم د څنګه نوم ته هغه سینوم نه تمام کنه زمانوم دې مصعب صلات صاحب دا زمانوم دي نو اورته دا څه خبر کنه هغه استانم سره زما حاجی سي ته یو ځل صرف حج کړل دی په دا خلک حاجی سي وای زه پرس کې 15 منځ کوم نو ماته خلک مصیب نه وای هغه زیاده لري ماته مصیب وای پر جزو مزدا کو نو موږ دي شذنا د اسلام دی احکامونه اسلام دی شاعر نه موږ او په جوړ کړ دا نه د کول پکار عبادت کوا دی الله پاک بندگی کو ادا شان کوا چې پاغي کې ریاکاری سره شوبه نه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سره اب خوراک ور کوي اسکاک باور کوي یو سره به مسکي یو سره به jihad کوي یو سره به شهید شي دا کارون وچا کړی لیکن پدې ټولو کې به ریاکاری یو تمام اجر او جزاء بدل نه ملایي هغه زمره کې چې وګورئ نو موږ ټول پدې کې راځو الله پاک دې زمونږ حفاظت وکړي کار کوا دی الله دې پاره دی الله دې رضا دې پاره او تا ته ما دا خلق یو مثال لا کو چې دا خلق دومره خرچ کوي دا جمعهونه د پښتنو په علاقې کې به جمعاتي هغه جمعات کوله هغه سره جوړي چې کوم پښتون نه هغه مولا جمعات جوړي د پښتنو جمعات کې کنه کته وګورئ د پښتنو جمعات کې محله چې کمی هر چا سره ماشاءالله خپل پیسي لیکن نه ورکه څوک پیسې نه لري او د دې جمعات لپاره من خلکو ته سوای چیرې غریب علاقه دا چې ورته وګورئ بس چې غریب علاقه هر چا سره دومره استطاعت او توفیق شته چې ماشاءالله هر یو سړی ځان له پاویا 8 لک روپے باندې کور غستې شي
نو که 50,000 لاکھ د الله په کور کې وتسل شو لیکن څوک نه کوي او دا خلک کوي د کرای په کور کې پاتې کیږي لیکن ته چې ورته جمعات وای ته چې ورته مدرسې وای ته چې ورته د الله دین وای نو تعاون کوي یو سره دی الله په لار کې روان دي تبلیغ له انتظام مو سره نشته تاسو چې وای دا پښتانه خلکو سره تعاون کوي نه دا دغه غلط کوي پته ورته لګي ها دا سره روان دي سه انتظام نشته پر تعاون وسره دا څومره چې نه کارونه کوي دا صفاتونه په ځان کې پیدا کړي بیا بتاو سنم الله پاک سیټان جوړ کی لیکن دا چې ریاکارې کار په من کې زیات ته او د الله د رضا لپاره ورکول نشته د دې په وجه منګه غرب کیو او په دې په وجه باندې منګه ترقی نه کو الله پاک فرمای فمن حج البيت پس چې بیت الله حج کو او اعتمر یا عمره وکړه چې حج کو او عمره وکړه فلا جناح پس نشته څه ګناه علیه پدی انسان باندې ایتوف بهما چې طواف کی د دې دواړو طواف کی څه ګناه پنيشته ومن تطوع خيرا او سوچو کی خیر دے خیر کار فإن الله شاکر علیم پس الله پاک قدردان زیات پویدون کې دے سوچ دے خیر کار کوي کنا چا دی پاره کوي الله دې پاره کوي الله پاک فرمایي ومن تطوع خيرا او چاچی دے خیر کارو کو دے خیر کار چتاو کو اللہ ینی فإن اللہ پس یقیناً اللہ پاک شاکرن قدردان دے ستا دے خیر دے کار با اللہ پاک قدر دے من خیر کار دے توانی چی روپے بکی نلگی مز دے پختنو کار دے مزبکی روجنا پختانو دا روجے ایک دی پوشوی سمر کارون چیری جسمانی دا بدے کئی ماری کار نہ کئی دا براتا نہ ہے وی دا زما دی بچو دی زما دی نسل لی زما دی خاندان دی چې زما کوټې زیاتی زما بنگلې زیاتی ټول توجه بدی کی چې مرسي اسپم نه اسپم ځان سره ونه هر څه دی پاتې ومن تطوع خيرا او چاچو کو خیر فإن الله پس یقینا الله پاک شاکر قدردان دے اللہ ستاره خیر قدر کوي خود ته به قدر آئے ته خیر کار قدر ما نه پوهیږي او الله پاک تعالی د خیر توفیق را کړل او استاد د خیر الله قدر هم کوي علیم الله پاک کوئی دن کې دے خپويږي ان الذين پدی کې زجر دے توبیخ دے خلق دی پارا یکتمون چې پټای ما انزلنا اغسا چې من نازل کړی دي من البينات واضح دلیلنا والهدى وهدایت خبره من بعد نستددینا ما بینا للناس فی الكتاب چې من واضح کړی دي خلق دی پارا په کتاب کې الله پاک فرمای خلق دی پارا تباہی دا بربادی دا چې کم یو سړی حق خبره پټای کم سړی حق خبره پټای خلق دی پارا تباہی بربادی دا حق خبره څه ته ویلېږي دا حق خبره څه ته ویلېږي په دې باندې ځان کوی اور بکار زماستا جنگ دے زماستا جنگ نو چې یو خبره زم یار دا حق را ته پنا حق ته دا حق را تم ځان ته حقدار وای زم ځان ته حقدار و نو پدې کې اوس حق څوک شو باطل څوک شو دا پته نه لګي نو زمون غټ برائی غټ نقصان دا دی یو سړی به کوي ناجایز او وی بچیان زیم په حق باندې هغه ته کوي ناجایز ته په حق باندې څنګه یو سړی بیا غل دی یو سړی غلط کار کوي او خلق ته یې نه په حق باندې خپل ترز وی ته وي خپل اشدار ته وي چرته ما سره مرګستیاونه کړو خلق ما سره دا کړو ته کوم ځای کې زه په حق باندې ستاسو دومره حق جوړېدو کنه چې ما سره ودرېدل بالکل دا حق نه جوړيږي چې تاسو سره ودرې دا حق او نه حق څه ته ورګي دې باندې وګورئ ته قران ته حدیث ته وګورئ چې قران او حدیث مطابق ستا خبرې نو حق را قران حدیث مطابق ستا خبرې نو دا حق نشي کې دا نه چې حق خبره ته پټه کوي
یو سره چې حق خبره کوي ښکارا به کوي دا حق خبره څوک پټي نه کوي او دا څوک چې پټي کوي کنه یو تزین هغه غوونه ډکې بل تزین هغه غوونه ډکې دا سره غل دی دا سره رښتینی نه دی دا سره په حق باندې نه دی کم سره چې حق خبره کوي آی مقامه ته د خلکو غوونه نه ډکې اور چانور یری په دې حق خبره معنی چې دی الله په نزدیک صحیح دی قران مطابقي دی سنت مطابقي کله تکلیف پیم رسینو بیان صاحب دی لیکن دا چې یو سره دا غلط کوي او چغلی کوي غیبتونه کوي فساد جوړي مسائل جوړي او خلق ته انو یې په حکمانه الکه ته په حکمانه تخلق روانه ته په حکمانه تخلق او مس کی جګړه جوړای ته په حکمانه خلق یو بسر جنگ نه کم حق دی دا اوس حق نه دی حق هغه دی چې تخلق جنگون نه د مسائل نه پریشانای نه یو بل دروانه تخلق بچ کی دی ته ویل کیږي حق تدا حق وا نو الله رب العزت فرمایي چې وګوره حق نو په قران کې بیان کړی دي دی الله پاک یو وحدانیت یو الله دې الله سره سو شریک نشته دا حق دی دا حق دی پیغمبر علیہ السلام زمون نبی دې رسول دې دی الله پاک بندر زمون پاغه باندې ایمان دې پورا په کائنات کې پیغمبر علیہ السلام نا او مخلوقات کې افضل سو نشته دا زمون ایمان دا حق دی پیغمبر علیہ السلام حاضر ناظر نه دی حاضر ناظر یو الله ذات دی دا حق دی یو سره چې دنیا نه لاړ نو هغه چې کوم دی مړ شو چې هغه مړ شو هغه ستانه دعاګان محتاج دي ته ورته دعاګانې کوي الله پاک دې داغه بخنه وکي او هغه بزرگ سره یقینا دی هغه بزرګي څخه معنا ده ته دی هغه بزرګي الله په نزدیک وسیله ګرځولې شي چې الله پلانی نیک سړی نیک اعمالو اے لاغه نیک اعمال تا خسر اغلی اے لاغه نیک اعمال چې کوم نیک عمل لی تا خسر اغلی اے الله ته دې هغه په برکت باندې زما دا کار برابر دا نیک عمل چې تا کم کړل تا نن چې اوس ماسوتن مونږ وکړو ولستان دا مستاثر دی دا کنه دا خو فرشتو ولي کو دا خو الله خسلار چې الله خسلار چې مقبولي الله خصمه دی هغه حفاظت کیږي چې مردودی مستا پر مخ په حدیث کې راځي مستا پر مخ باندې به الله پاک بیا وایي چې دا تاموز دي ادموس کړل دا اوسموز نه دي نیک اعمال چې کوم ستادي الله پاک دا غنه اعمال قدردان دي هغه خصد دي قدر دي ان الذين يكننا خلق يكتمون چې پټي ما انزلنا من البينات اغه سوچ نازل کړی دي منګه من البينات واضح دلائل والهدى وهدايتنا مما دي رسل دينا ما بينا للناس چې بار کړی دي منګه واضح کړی دي منګه خلقو دي پارا فل کتاب په قران کې اولئک لعنهم الله دا خلق دي چې په دې معنی لعنت دي الله طرفنا ويلعنهم اللاعنون او په دې معنی لعنت کوونکی لعنت کوي الله دې طرفنا په دې لعنت ته او دا لعنت کوونکی خلق چې کوم دي دین په دې معنی لعنت کوي چې حق خبره پټکړه حق خبره باندې پټه حق خبره وکړه کوي الا الذين مگر خلق تابو چې توبه باسلیدا مکه حق پټ کړلی لیکن وسی توبه باسلا واصلحوا د خپل ځان اصلاح وکړه وبينوا او خبر اختار کړه فاولئک اتوب عليهم داخلت دي اتوب عليهم چې دې طرف ته متوجه کېګما دي معاف کوم وانا التواب الرحيم او زه توبه قبول کون کې رحم کون کې ما ان الذين كفروا يكننا خلق چې کفر کړي دي وماتو او مرسوي دي د کفر په حالت کې وهم کفار دا شان چې واغي کافران اولئک علیهم لعنت الله قدیمان لعنت دی الله دی طرفنا والملائکه او دی فرشتو دی طرفنا والناس اجمعین او دی ټول خلق دی طرفنا الله پاک دې موږ عمل کو توفیق الحمدلله رب العالمین عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك